نور محترم مسلمانانو، یو زبردست عمل دی، یو حاجت روا عمل دی د هر حاجت دپاره. داسې عمل دی انشاءالله چې داس به تاسو چې خپلو حاجاتو دپاره یې وکړئ، دا حاجتونه هم الله جل شانه ډېر زر پوره کړي. ډېر زر پوره کېږي. زموږ په الحمدلله الله تعالی حاجت پوره کړی. بعضې خلک وایي تا د خپل حاجت دپاره کړی دی او که نه. پرون هم یو ملګري ټلیفون کړی و، وی تا د خپل حاجت دپاره دا وظیفه کړې ده او که نه. نو موږ اکثریت الحمدلله په خپله کړي بیا تاسو ته وایو. داسې نه چې بس تاسو یې موږ نه دی کړی او تاسو یې کوئ، نه اکثر الحمدلله زموږ په خپله د عمل نه وتې وي بیا تاسو ته ښیو. نو دا هم داسې عمل دی الحمدلله الحمدلله چې دا زموږ د دغه نه وتې ده، په دې باندې الله تعالی زموږ کارونه کړي دي، نو اوس یې تاسو ته ښیو. ستاسو چې کومه د الف نه ولد یا پورې کومې مسلې دي، کوم حاجتونه دي، کوم مشکلات دي، د هغې دپاره دا ډېره زیاته انتهایي مؤثره او ډېره زیاته د غټې درجې وظیفه ده او په دې باندې بزرګانو ډېرې تجربې کړي. دا تجربو خبرې نه دي، خو لکه بطور داسې ویمه چې تاسو د الله تعالی فیضات باندې یقین پیدا شو، تاسو دا وظیفه وکړئ انشاءالله. پوره کول والا څوک دی؟ الله تعالی. وظایف هم د الله تعالی ذکر او اذکار دي، یا حدیث مبارکو کې ذکر وي، یا د صحابه کرامو، یا د بزرګانو، یا د علماو د هغوی نه منقول وي. نو دا هم داسې وظیفه ده چې دا د بزرګان دین نه منقوله ده او ډېر بهترین کارګردګي کوي انشاءالله د الله تعالی په فضل سره. خو خبره ده چې حاجت روا څوک دی؟ الله. مشکل کشا څوک دی؟ الله. چې زما او ستاسو د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې یقین زما او ستاسو د الله تعالی په ذات باندې وي. صحیح ده چې مشکل کشا، حاجت روا، دا ټول په ټوله څوک دی؟ یو الله جل شانه دی چې هغه سره څوک نه په ذات کې شریک شته، نه په طاقت کې شریک شته، نه سره په جسم او جسارت کې. الله تعالی د جسم نه هم پاک دی، نه جسم شته دی. الله تعالی وراء الورا ذات دی او دا ذات دی محترمو چې ډېر طاقتور دی، د هغه د طاقت انتها نشته دی محترمو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یا د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. چېرته خو چې یئ او کوم مسافر دي، نمرونه دي، هغه ټولو مسافر دی الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي. مسافر دی الله تعالی په خیر او عافیت څخه خپلو کورونو ته راوستلی کړي. محترمو، نن زموږ ډېره زیاته بهترینه وظیفه او دا وظیفه د درود تنجینه دی. صلات تنجینه مو ته ویلی کېږي، درود تنجینه مو ته ویلی کېږي. درود شریف دی، درود. او الحمدلله په 21 کې چې زموږ کم کال و تبلیغي، په هغې کې زموږ یو ملګري ته څه مشکلات پېښ شوي وو او زموږ ملګري دا وظیفه کړې وه د خپل ځان دپاره. د ځان دپاره یې کړې وه او په یو څو شپو کې د هغه حاجت الله تعالی پوره کړی. درود تنجینه دا به تاسو 90 فیرې وایي د ماسخوتن د مانځه نه پس انشاءالله چې الله تعالی. نو محترم ډېره زیات بهترین درود شریف دی، درود تنجینه. زمونږ ملګري ته دغه حاجت چې کله پوره شو، نو ما په خپلو سترګو باندې ولیده چې زما د دې مسلمان ورونو دا حاجت پوره شو. دا هغه داسې حاجت محترمه چې هغه ناممکن حاجت و، خو الله تعالی په لوی فضل او احسان سره، الله تعالی په طاقت او په قدرت او د درود شریف په برکت سره د هغه حاجت الله جل شانه پوره کړو. درود شریف محترم مسلمانانو تاسو ته به انشاءالله په دې سکرین باندې ښکارېږي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا رافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. دا آسان درود شریف ته انشاءالله تاسو دا زده کوئ او د ماسخوتن د مانځه نفس یا لسکم 100 مرتبه یعنی 90 مرتبه پر تاسو روزانه وایي تر حاجت پوره کېدو پورې انشاءالله چې الله تعالی مو حاجت پوره کړي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوو، تاسو ته کو جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.